السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلطلې وایو امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور کې سخوانۍ کې جمعه جمع کې چې کومه دماکه شوې وه هغه دماکه کوونکي ونیول شول دوستانو هغه دماکه کوونکي د کوم ځای سره تعلق لري دماکه کوونکو په دغه جومات باندې خودکش حمله ولې وکړله ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشه ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي سوشل میډیا په مخه باندې تازه خبر را مخې ته شوې دی پېښور کې سخوانۍ کې شیعګانو په جومات کې جمعې جمعه کې چې کومه خودکش حمله شوې وه چې په هغه خودکش حمله کې د چا لاسونه هغه خودکش حمله چې چا په وینا باندې شوې ده هغه کسان ونیول شول دوستانو هغه کسان د ډنډي کوتل خیبر سره تعلق لري موږ تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلو چې د هغه کسان حسن شاه نوم دی او د پلار یې ارمان شاه نوم دی دوستانو د ډنډي کوتل خیبر سره تعلق لري هغه ډنډي کوتل خیبر سره تعلق لرونکی حسن شاه پولیس ونیولو او پولیسو دینه پوره انویسټیګیشن شروع کړی دی ډېر ځل به شي چې حسن شاه به ټول حقیقت راښکاره کړي حسن شاه به په خپله خوله باندې ټول حقیقت وینا وکړي چې دا تمانچه یې ولې استعمال کړله دغه ټوپکونه دوی ولې استعمال کړل دوی په خلکو باندې فایرنګ اول ولې وکړو او بیا خودکش حمله په څه وجه باندې وشوله دوستانو ټول حقیقت به سره په بله ویډیو کې شریکوم تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام